نن زمون ملک تاسو وګورئ قبرونو تم خلق سجده لګي قبر ته په سجده پریوز تنده ورته ولګي دا تنده دي چې د الله نه سوا چا ته پزما کوله ګولو پټ کی سړی کافر شي پټ دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ سوچ وکوئ کله کله تاسو د چا لاسونه سپوي دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس چور کې سپه نو لاس پیدا شي چت نو سپه دا څه ورته کیږي سر باندې کیږي د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے اللہ دا عبادت قابل بل څوک نشته او ایاک نستعین اے اللہ تان امداد غواړو تان سوا بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکوله چې د چاړه کې واچي چې روپۍ دلاور کړه الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله سو نو امداد با همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل څوک د امداد غوښتو قابل نشتا چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دي چې الله در سره نه هیڅ در سره نشتا نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شي چې د شپې اخلاق کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر وګوري اوس دا بیل باسته چې په قبرونو باندې غلافونه غړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرلې ته پورې تړلو بعض قبر چې وګوري دا خزي ورغلینو د دنیا چیرلې ور پورې تړي د دنیا چیرلې دا شکه خوره وي مراد نه دلته زمون پنځه پیران تیر شوي زیارتونه دي هغه له چورشي پاسونه د جاروګانو ډکی دا خزي ورزي او جارو یو سي صاحب ورلړی چې د چا جارون خطا نور خزي مبارکه ورکی جو مبارک شه مراد دې پورا شو جارو دې اون خطا دا خبر چې دا خزي درکه څه مراد دي ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کیږي اسمان ته ورسېدي خو لا مغه مراد پزړه کې شته دي چې خپلو کې کینو خور مونږ تم په پاکستان کې صحت نه دی نور څنګه غواړي مونږ نه هم اجراګان جوړ کړو دلګان امرانه جوړ کړو خنزیران امرانه جوړ کړو زپکور کې ناستیم ته په پرودونو باندې چکرې وای مونږ نه نور څه غواړي مونږ نه د خزو څه جوړ د مالدارو خزه وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړو د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جماعت شدوی ورته ډټسن او سوزکه او کې او دوپلایمار ور سره کېږي داسې په بالا مانای تیرې او دوپړای ورته کېږي او خزه سرکتم ګوري او دغه کوي دغه نه د غریبانو زن طلاق خزي نور څه وایي
لړې غړې شو خو خزو تلا حق نه دی ملاو اوس په نیمه چې نور لا څه پاتې دي ویم چې چرته پټه غوندې تپوس مې ته وکړې خزو نه او ما سره لګیوم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به نوم واورېدو یا د سړي هوا به ولیده په سورو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانئ ته به تې په سورو پټې داسې در باندې در سورېږي لاړ هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکه کې به ښځې روانې یم ټانګې نه به غیر چاپېر پردې تړلې سرمایدارو موټرونه بو موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکه کې زما ښځه چرته څوک نه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حالو هغه حیا او هغه شرم هغه هر څه اوس دغه تپاتی یو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي که نه ګرځي هغې پسې ګیرو والا دلته هغې ګیري والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی ها مې لیدلی ښځې ډاکسن کې کینولې پولیس سټیشن ته یې بوت خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډاکسن کې هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله دریم شو ګیره هم وه دا ګیره والا نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دي دا ملک بې حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بې غیرته زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه شو څه چې دي زمونږ د لاسه دي او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وختي چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دی راشي او ضرورت پوره کی بیا درنځي ٹھیک ده ته همغه منګه کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي همغه منګه کوره کله بغاړي کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې سي صاحب پولیس بدی ونیس یا یو ګورې نه ځلم منسوکو وسوکم وګنا کوم اورس چې غړې دي ما خو لیدلې په غډا هغه په سیګر مرز بداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاي الله اسپیټال تک ورشه کټانو لورشه کچرو لورشه الله سره نیولې قوم سر سواو ذلیل یې په دې درې ځایونو لیدل هم دې خپل ذلت لو لاره به روانه کړی صاحب 15 کسان به پکې ناست او تبر ډرایور ناست نیا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس در شو شپېلې وګړي چې شپېلې وګړي تا نړۍ بوټوس په چاو کې درو راړه کاغذونه کاغذ بداسي داسي تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودره او چا دې ودره روبا سکا کاغذونه
غلدار سے خدای ده پخپور پرچر غنی مور او د خدای خاطر او د فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نشو کولای دا دومره ګیدړ در نه ولې جوړ شو لیدلین دی خپل ذلت هغه وخت کې استا پختو غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي داس پکې اوس یو سپای ګوټي رونی وي زما په حالدار کې خدای دې پات کله پختو ورته پریږدي کله دم نه دا چرته کې دي قانون دی لاس کې وابست پرې دم دي چر نو صاحب د ندی د تیزونو واری او ندی د پسکو واری او پختو مختو دی هر څه د سنبای نه وځي نګلن دا اټین کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ونی او ولادت کې دی واچ اگر سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې دي بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دي چې الته پزمکه د سپی غوند ناشتي زما ديدانو د دې ټولو ذلتونو وجه چدا د ټول قوم د خدای نه بغاوت ته چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشتا نو خدای ذلیل او خوار کړ